داسې څه دېرش تولې څو خوا طرف راغلې هغه زرې مو خلکو ته ورکړو زموږ وطن که اختر وي هم هغه په وینو ککړ وي که روژه وي هم هغه په وینو ککړی وي که موسم بهار وي هم په وینو ککړ وي او که موسم خزان وي هم په وینو ککړ وي وطن کې که یو کس دی هغه هم خفه دی که یو کور دی هغه هم خفه دی که خندون دی هغه هم خفه دی او که قوم دی او که مسلک دی هغه هم خفه دی د جو کلي د وطن لکه څنګه کور نه دی محفوظ دا شی کلی نه دی محفوظ لکه څنګه کلی نه دی محفوظ دا شی بازار نه دی محفوظ لکه څنګه سړی نه دی محفوظ دا شی مشروم نه دی محفوظ دا هغه خاوره دی د دغه خاورې ته هر ټیم کې یو سړی غم راوړلی شي دا هغه خاوره دی د دغې خاورې هر یو سړي بچي ته خلک داسې مار ورکولی چې د پلار به خپل بچی پېژنګلونه کوي دا هغه خاوره دی د دغې خاورې ته هره یوه هغه توپه دغه ګوله خوري دغه وطن ته داسې بچی ورکولی شي چې دغه پېژنګلي به خپل ورور نشي کولی دا هغه وطن دی زه دغه ځای کې د چا په بچي باندې زړه نه خوږېږي دا هغه وطن دی چې د دغه وطن مشر نرمي نه لري د خپل خلکو دپاره دا هغه وطن دی چې د دغه وطن کرنل جرنل د دغه وطن خلکو ته نرمي نه لري دا هغه وطن دی چې په د ټوپکو کې کوم ګوټې دي دا د ما د وطن په بچو باندې استعمالونې کې سوچ فکر نه لري دا هغه وطن دی چې دا یو کور ته دوی داسې جنازې هم ور وستلی شي چې یوې ته دا پاته نه لګېږي چې دا هډوکی دا پښه دا د ما د بچي دی دا د ما د تره زوی دی که دا د ما د ګاونډي دی دا هغه وطن دی چې د دا رقم واقع اواز په صوبایي اسمبلي کې نشي اوچتېدلی دا هغه بچي دی میراث چې د دې اواز په نشنل اسمبلي کې نشي اوچتېدلی دا هغه بچي دي چې دغه وطن خلک بې هڅه بې خبره بې ضمیره خلک چې دا رقم بچي اوچتېدنې دپاره نه تیارېږي دا هغه خاوره دی چې هر کال ماته دا حکومت د دغه حکومت سرکاري جرګې سوای د غم نه علاوه سوای د مړو نه علاوه سوای د برودو نه علاوه ماته بل څه نه دي راوړي تاسو خلکو ته مونږ د دغو بچي مرګونه نه خفه کوي مونږ دا بچی که پېژنګلو کېږي که نه کېږي دا به نه خفه کوي دا به نه خفه کوي چې ما پښتنې ته بریګیډیر یا کرنل یا ایم پی ای یا ایمنه یا د علاقې مشر یا د علاقې ملا د دغو بچیو پښتنې ته راغلی که نه دی راغلی دا به نه خفه کوي دا به نه خفه کوي چې د دغو جنازې ته د علاقې نوموړي مشران لاړ دي که نه دا به نه خفه کوي دا به خفه کوي د تا خاموشي دا به خفه کوي د تا د بېوسي دا به خاموش کوي د تا بېاتفاقي دا به خاموش کوي د تا په دا رقم بچیو باندې زړه نه ترسېږي راوچتېږي نه خبره نه کوي حرکت نه کوي احتجاج نه کوي دا به خفه کوي کوم رقم خلک یو یغو کې ماتواله که نه دی کوم رقم خلک یو یوځای کې ماتواله که نه دی کوم رقم خلک یو تاسو څنګه بچي ریکټ کوو دغې علاقې دا توپه چې چلولی دی دغه ته چوکیلی شي چې دا بچي 14 کاله تر لویه کېږي د مور غوږې نه ونیسه د پلار خولې پورې دا څنګه ریکټه کېږي دغې خبرې مه خفه کوي د دغې خبرې ته پښتنه نشي کولی د چا نه د مشر نه د چا نه د مفتي صاحب نه د چا نه د کارنیل صاحب نه د چا نه د ډي سي صاحب نه د چا نه د ټي پي او صاحب نه ته پښتنه نشي کولی دا مه خفه کوي دونې خاورې واوښتی خو افسوس مه دا دی چې دا خاورې په مو وختي وای په د ژوندیو وختي وای چې دا ژوندي د دا رقم واقع ودرېدنې ته نه راپڅېږي موږ تاسو ټولو ته روان 29 تاریخ
د اتوار ورځ دی د 10 بجو نه مو د سادې پاس د هیڅ دفتر مخې ته کوم بار دی مونږ هلته د ځوانانو هغه ځوان راشي چې کوم په خفه کېږي هغه مشر دې راشي چې کوم په دغه غم باندې ژړېږي هغه عالم هغه مفتي دې راشي چې کوم د دغو بچیو مار ته بېګناه یی هغه سړی رانشي چې کوم دغه ته دهشتګرد نه یایي هغه سړی رانشي چې کوم دغه سړي ته انتها پسند یایي هغه مشر هغه ځوان رانشي چې ته دغه ته یې چې دا بېګناه نه ده ګنهګار دی او چې کوم سړي توپ ویشتی دی هغه زنده باد دی دا سړي د مارسي نو موږ تاسو ټولو ته یایو چې که د دې پوښتنه نن ته نه کوې مه یې کوه چې څو پرې د خپله غاړه څو پرې دغو ملګرو حوصله څو پرې د مو یو قدم خیستلی شو د دا بچي مو پېژندګلو دي یا نه دي مو ورته قدم خلو نو تاسو دې دپاره موږ سره تیار یو تیار یو تیار یو قدرمنو بس هغه خاطر د ټول